الذین هم یراؤون، دا دیسی او دوډزی مسلمانان دا هغه کسان دي چې ریاکاری کوي. ریاکاری کوي. په فرائضو کې ریاکاری نشته. فرض لمونځ په هر ځای کې کوه، فرض زکات په ډاګه ورکوه، حج په ډاګه کوه. ریاکاری په نوافلو کې راځي، په زیاتی عبادتونو کې راځي. نو دا زیاتی عبادت ده، نو دا هم ریاکاری ده چې هغه ځای کې ودرېږه او نفلونه کوه چې ما خلک وویني چې هلکه پلانی بزرګ دی، یا اوږدې اوږدې تسبیح راواله، اوږده اوږدې لستوڼي وکړه، او یا ورته چې کوم دی داسې په سنت طریقه پټ کښېنه، دې لپاره پټ کړو چې خلک ما ته مولا ووایي. دا نه ده پکار، دا نه ده پکار. هر عبادت چې کوئ د الله لپاره یې پټ وکړئ. پرون ما ابو داود کې مې دا سبق ویو چې یوه زنانه وه، یو صحابي وزیر پیغمبر خوا سره ملګری و، موږ د هغې خوا ته رالو، مشره زنانه وه. وی هغې ته وی وخت ډېر تېر شوی اوس راته پته پوره نه لګي، یا د کجورو هډوکي او یا واړه واړه کاڼي ورته مخې ته پراته وی په هغې الله یادو. په دې پوهېږئ په دې خبره؟ ابو داود کې حدیث دی، بلکل کتاب الصلات نه یو پاڼه مخکې دی. وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بیبي زه تا ته یو بله خبره نه ښیم چې هغه ډېره غوره ده. نو وظیفه یې وله ورکړه او ویل دا په یادوه، او په ګوتو باندې دا یې ورته چل وښوده، په ګوتو باندې شماره، په ګوتو باندې ځکه دا ګوتې دي، دې نه به تپوس کېږي، دا دې ګوتو نه به تپوس کېږي چې په تا یې زما ذکر کړی او که نه، او د دې نه به طلب د خبرو کېدی شي، دا به دا ګوتې به خبرې کوي. نو د کجورو د اډوکو په ځای او د کاڼو په ځای باندې په دې ګوتو یادوه. ابو داود کې حدیث دی او موږ دا راګیستي. نو تقریر به کوي، زما یو مفتي صاحب به ولاړي او دې دوو ګوتو کې مې دا تسبیح ورکړي او کله یې داسې کي او کله یې داسې کي. هلکه دا کېده چې کله پرې ذکر کوې نو کوه، موږ د تسبیحو خلاف نه یو، خو دا تا دې وخت کې سره پار راګیستي چې داسې کي او داسې کي. دا ته خپل په ځان مفتیتوب خلکو ته ښکاره کړې، خپل مولاتوب ځان ته خلکو ته ښکاره کړې. د خدای بندګانو شیطان زموږ داسې دشمن دی، والله بالله زما چا سره ګورې وران نشته سوا د کافرانو نه. خو خدای ګواه دی چې خفه کېږم چې یو سړی عالمي بزرګ یو نیکي او هغه هم شیطان په خرڅور کړی. شیطان زموږ داسې دشمن دی چې بدان په بدۍ کوي او نیکان په نیکۍ کوي. موږ په نیکۍ کې غرق کړو. موږ دا خلک چې بدعات کوي دا په شیطان کوي که نه؟ د توبه هم ترې وباسي. نو ځکه وایي الذین هم یراؤون، دا هغه صاحبان دي چې دا ریاکاري کوي.